بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله هغه شخصیت دی چې د هغه د اخلاق یو نمونه و، یو پیکرو، خو د دې باوجود مشرکین د اسلام دپاره دومره عظیم الشان دشمنانو چې مشرکینو چغې هم ابوبکر صدیق رضی الله په کلاره پرې نه ښودو. هغه له تکلیفونه ورکول، هغه له مشکلات ورکول، مسلسل د هغه تکلیفونه شروع، حتی چې ابوبکر صدیق رضی الله دې ظالمانو د نبی صلی الله علیه وسلم په فراق باندې مجبور کړو او د آخر دا فیصله وکړه چې زه د مکه پرېږدم او په بل طرف باندې ځم. وی دې روان شو، هجرت یې کولو او برق الغمات په نوم یو علاقې ته چې کله ورسېدو چې دا د مکې نه لرې یو ځای دی، نو یې هلته د سره چې کوم دی یو سړی میلاو شو د دې مشرکینو مشر چې هغه ته ویل کېږي ابن دغنه. ابن دغنه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله ته وایي چې اين تريد، ته چېرته روان یې؟ ابوبکر صدیق رضی الله ته فرمایي چې زه دا مکه پرېږدم او یو بل ځای ته ځم دې دپاره چې زه د خپل رب بندګي وکړم. د رب د بندګۍ دپاره دا مشرکین ما د خپل رب بندګۍ ته نه پرېږدي او دې مکه کې ما نه پرېږدي. نو دغه ابن دغنه ورته وایي چې عجیبه خبره ده، ستا غوندې سړی به لا څوک وباسي، ومثلک لا یخرج ولا یخرج، ستا غوندې سړی نه په خپله وځي او نه چې کوم دی هغه بل څوک وباسي. وانک لتکسب المعدوم وتحمل الکل. او دا مختلف صفتونه چې کوم دی ابن دغنه د ابوبکر صدیق رضی الله دپاره شروع کړل. ابوبکر صدیق رضی الله ته وی چې راځه مکې ته دې زه بوځم او زه ستا دپاره چې کوم دی په ذمواري اخلم، د امن ذمواري دې په ما باندې ده، خو ته به مکه نه پرېږدې. نو ابوبکر صدیق رضی الله دې خبرې ته مجبور کړو چې هغه یې د ځان سره واپس کړو. مشرکین یې راجمع کړل. مشرکینو ته وویل چې دا سړی زما په جار کې دی، دا سړی چې کوم دی زما په امن کې دی، دې سړي ته به چې کوم دی څوک هم څه نه وایي او دی به په قلار باندې د خپل رب بندګي کوي. نو هغوی به دا شرط ولګولو چې ابوبکر د کور نه به بهر نه روځي، خپل عبادت کوه، خپل قرآن وایه، خو د کور نه به بهر نه روځي. ابوبکر صدیق رضی الله تاریخ والا علما فرمایي چې څه وخت خو په کور کې عبادت وکړو خو د هغه زړه داسې نه صبر کېدو. نو وی اخر د خپل کور مخې ته یو دالانګۍ غوندې چبوتره غوندې جوړه کړه او په هغې کې به یې د خپل رب بندګي کوله. او ابوبکر صدیق رضی الله په مانځه باندې ودرېدو. د ابوبکر صدیق رضی الله یو عظیم الشان صفت و، یو ښکلی صفت و، الله دې موږ ټولو ته رانصیب کړي. هغه دا و چې کان رجلا بکا عند کتاب الله. و ابوبکر صدیق رضی الله به چې کله د الله تعالی کتاب لوستو نو ډېر زیات به یې ژړل. بس لا یملک عینیه ولا یملک نفسه، نه به په خپلو سترګو باندې کنټرولو، نه به چې کوم دی په خپل ځان باندې کنټرولو او بس جړا او جړا او جړا په سترګو کې به اوښکې راتلې. ابوبکر صدیق رضی الله وایي د کور نه بهر به په هغې کې مونځ کولو، قرآن به یې لوستو. نو وایي د مکې چې څومره زنانه ماشومان وي د ده تماشې ته به راتلې چې دی دا څه کوي، په خوله باندې لګیا دی څه وایي او بیا چې کوم دی جاړي، په هغوی باندې به یې مسر وکړو. مشرکین ابن دغنه ته پیغام ولېږله چې ستا دا سړی په دغو باندې خو موږ دا پابندي لګولې چې د کور نه به بهر نه نوځي، حالانکې دی د کور نه بهر عبادت کوي او یفتتنو صبیاننا و نساءنا، دی زمونږ ماشومان، دی زمونږ زنانه چې کوم دی ګمراه کوي، بېدینه کوي. ولې دوی د خو توحید او دین بېدیني ښکاري او همیشه کافر او بدمذهبه خلک هغوی ته دین چې کوم دی هغه بدې ښکاري. عزتمندو ابوبکر صدیق رضی الله په دې حال باندې خپل عبادت کولو. ابن دغنه ورته راغی او وایي تا ته ما ویلي نه و چې ته به په خپل کور کې بندګي کې د خپل رب عبادت به چې کوم دی په خپل کور کې کې، نو لحاظه ستا نه چې کوم دی دا خپل جار اخلم. نو ابوبکر صدیق رضی الله ته فرمایي ارد الیک جارک، زه تا ته چې کوم دی دا خپل جار او دا خپله پناه چې کوم دی واپس کومه او زما دپاره زما د رب چې کوم دی پناه هغه کافي او شافي ده.